د پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ویلي چې د ګوند صوبایي ستر سکرټر سردار حسین بابک ته ترهګرو لخوا نیغ په نیغه ګواښونه شوي او د هغه په نهه کولو د پاره غونډه شوې ده. ایمل ولی خان په ټویټر د چانوم نه دی اغستې خو ویلي چې د هغه مقصد د امن غږونه غلي کول دي. ایمل ولی خان د سردار حسین بابک د پاره د امنیت د نور اقداماتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت او پولیس لخوا په سمدستي ډول دغه ټویټ ته کم جواب نه دی ویل شوی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره د ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړي او خپل وسلوالو ته په ملک د حملو پیل کول ویلي دي. د ګل پروز د ټي ټي پی په پاڼه په لاس لیکل شوی پیغام چې د خبريالانو سره شریک کړي پکې ویلي شوی چې د حملو شروع کولو فیصله د ډلې په ضد د امنیتي ادارو د عملیاتو په جواب کې کړې ده. د ټي ټي پی د ډزبندۍ ختمولو په خبرګون کې د پاکستان حکومت په رسمي ډول سندي ویلي خو د تحریک طالبان سره د پاکستان د مذاکراتو په عمل کې برخه اخیستون کې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان برسټر صاحب وایي چې طالبان ورته ویلي چې د پاکستان فوج په ضد عملیات کوي او د هغې په غوسه کې طالبانو ډزبندي ختمه کړې ده. نوموړي بیا هم خوشبیني څرګنده کړې چې سر وځي پس به بیا د ټي ټي پی سره د خبرو ماحول جوړ شي. ټي ټي پی د ډزبندۍ ختمولو په بیان کې ویلي چې مذاکراتي عمل لږ تر لږه زمونږ د طرفه سبوتاژ یعنی تباه نشي خو فوج او خفیه ادارې باز را نغلې او حملې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې په صوبه کې پنامنه غلي دي او تور لګوي چې تحریک انصاف حکومتي وزیران طالبانو ته قلنګ ورکوي. نوموړي پرستو کې په صوبه کې د امن او امان د پاره او د نامنه په ضد لاریونونه او مظاهرو کې هم ګډون او ویناګانې کړې دي. په کال 2013 کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سکرټر خارون بلور په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د خارون بلور پلار بشیر بلور چې د صوبې سینیئر وزیر وو په کال 2012 کې هغه هم په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. دغه دواړو بریدونو ورسره د عوامي نېشنل ګوند د نورو ډېرو غړو د وژنو زیاتې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پښتون